ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپو یم د پی کې 65 او د 25 امیدوار. نور کله مونږ بل سوي اوس سلیکشن دی نو ځکه د امیدوار په خیز باندې سار چې روزو څه ناسه مسله وي نو زه دې قام ته وایم چې قام ځان وپېژنې د دې ټوپکو نه او د دې دغه نه راوځئ ځکه چې په کار هم نه راځي به دغه یو څو ورځو کې چې کوم دي درته وخاندي او وي خان راته دله ویلي دي خان مې کوڅې له راغلی دی. دا یو غریب علاقه ده او دا دون چې کومونو دي دون نه دغه غلو پیدا اغستې ده. د شپې یوه 2 بجې راغلي دي او 4 دوکانې لوټ کړي دي. نو یو خلک اوږې شوي دي دا چا چې غلا کوله نو هغوی ځان د مرګ ته ځان تړلی و چې کورونه والا به راباندې څوک روزي ډز به راباندې کوي. په دویم یې دون ته کتلي نو غلا کول داسې اسان کار نه دی خو چې انسان انتخابي مجبوره شي او په دې ملک کې خلک خودکشي کوي. خو یو غریب سړي ځان له مشین اغستی دی ټیلري کوي. دلته خو دې خلکو دې جمهوري خلکو خو موږ ته مسایل پرېښي دي وسایل یې خو راته نه دي پرېښی. نو ګرانو کتونکو دا تاسو ګورئ دا دوکان چې کوم دی نو د دې تالې یې ماتې کړي دي او بالکل صرف دا لږه تختې به هم د ځان سره وړلې وي یخني وه نو ځان ته به دې اور پې بلو نو تختې یې پکې پرېښي دي او بره دا فټنګ میټنګ هر څه دغه یې تس نس کړي دي کپړې یې موړلي دي. دا وګورئ جي دا دویم دوکان چې کوم دی د دې هم قیمتي مشینونه وړلي دي او دغه په دې چوکۍ سې وس نه کېده ګینې دا به یې مړه. 2 دوکانه چې کوم دی نو هغه اخوا دي خوا بند دي. دا کریاني دوکانونه دي هغې کې هم ښه باقاعده چې کوم دی نو ښه پوره لوټ مار کړی دی په دې دوکانونو باندې. د دې هم چې کوم دی نو تالې ماتې کړي دي. راشه وروره دې خوا ته دا دوکانونه هم چې کوم دي دا هم دغه کړي دي تالې یې ماتې کړي دي. ما جی واصل خان نامه ده او د دې ځای اوسېدونکي یو. دا په دا زیاره شپه باندې چونګې لړه وه او د شپې د لړې نه دوی پیدا اغوستی دا 2 ټیلرۍ دوکانونه دي او 2 کریانې دې دوکان دی چې کوم دی سټیبلیزر هم وړی دی چارجر یې وړی دی چپس یې وړي دي روج یې وړي دي چیني یې وړي دي او د ګلې نه یې پیسې هم وړي دي مطلب ښه کافي نقصان یې وله کړی دی. دا شان د هغه بل دوکان دی د کریانې د هغې نه چې کوم دی نو غوړي هم وړي دي ګلې نه یې نغدې پیسې 15-16 هزار روپۍ د ګلې د هغه هم وړلي شوي دي او دا شان نوره سودا هم چې وړی دا ښه کافي نقصان د هغه هم شوي دي. دا شان د ټیلرۍ دوکانونه د دوی نه یو پي ایس او بیټري او مشینان او کپړو سره یې وړي دي. هر څه یې وړي صرف دا داسې ولیدې چې دغه کوم میزونه یې ورته پرېښي بس په دغې وس نه راتلو نو ښه کافي نقصان شوی دی. رپورټ دی کې دا دوکانداران خواران تللي وو پولیس تھاڼې ته په هغه ورځ باندې او دوی رپورټ وکړو. بیا یې سی چو صاحب هم راغی دلته کې سی چو صاحب ورته چې کوم دی نو 3 ورځې مهلت ورکړه چې 3 ورځې کې مونږ دا کسان را پیدا کړو خو د هغې هغه 3 ورځې هم تېره شوې نه ده تقریبا دا 5مه ورځ ده او لکه اوسه پورې د هغې باندې اکشن وانه نسي شو او بس هغې نه پس پولیس نه نه راغلي دي روزګار نه دي وایي موږ باندې الیکشن دی وایي هغې دپاره منډې تړلي وو. یا دا یاره جي زمونږ دا ګیله ده دې ځای چې کوم مشران دي کوم ناظمان دي کوم امپیګان دي کوم کونسلران دي هغوی اوسه پورې موږ ته راښکاره شوي هم نه دي چې یاره تاسو سره ښه شوي یا بد شوي. زمونږ هغوی نه دا ډېره غټه ګیله ده. موږ په دې باندې ټوله علاقه په دې باندې خفه ده کم از کم چې موږ له خو لږ راښکاره شوي وي لږ یې ډاډګیرنه راکړې وې. زه غریب سړی یم زما ډېر زیات نقصان شوی. او جي او زما نه یو پي ایس بیټري چارجر هر یو شی یې رانه وړی دی. زمونږ د ټول نه دا ګیله کم از کم چې موږ له خو دومره راښکاره شوي چې یاره تاسو سره دا زیاتې شوي موږ سره یې لږه غمرازي کړې وه نو کم از کم زمونږ ناظمانو مشرانو زمونږ ټول نه دا ګیله کم از کم چې موږ ته راښکاره شوي خو ویې که نه چې تاسو سره موږ څنګ په څنګ ولاړ یو. زمونږ ټول نه دا ګیله ده موږ د حکومت نه دا درخواست کوو چې موږ دا کسان پیدا کړي که نه بیا موږ مخکې ډي پي او ته مخکې به بیا موږ ځو. ګرانو کتونکو دا 4 دوکانداران چې کوم دی دا دلته کې لوټ شو. دا په کمپلیکس چې 40,000 روپۍ باندې جوړېږي او په 1 لاک کرایه ورکوي 1 لاک د دغه پلیکس چې نیمه ورکړي نو د دې یو پې ځان له یو مشین واخلي. موږ سره خپل وسایل شته دی نه چېرته هم پلیکس بورډ تاسو سی نه کې الیکشن کې موږ هم ولاړو ځکه دا خبره کوو او دې ټایم کې په کار و چېر یو راچلېده ځکه چې دې وخت کې خو دا جنازې دومره غټې غټې وي حیران به شي جنازو له دله راځي نو دله لږ راشه ویې وروره زما له طرف نه دا واله بله ورځ ما سره 40,000 روپۍ وې ما پې ځان له پلیکس جوړو ما ته اطلاع راله چې جیل کې قیدیانو ته دوایانې نشته ما ورته دا پلیکس ما ته ضرورت نشته دی ما هغه دوایانو له ورکړې نو خو دا خلک غواړي نو دا 4 دوکانداران دا لوټ شو ګولی شي. زه ځکه دې خلکو ته وایم چې د غریب طبقې کس به بیا غورې په تاریخ کې الیکشن ته نه ودرېږي
خپل ځانونه وپېژنئ نه دله د چا د کوره راځي خپله خورئ خپل تپوس په خپله کولی شئ خو یو سړی تا ته وایي چې زه به له ټوپک کوم او تاڼه تحصیل به کومه تاڼه تحصیل دغه تاڼې ته په خپله وتلی شي دا SHO دا نوکر دی زما په دغه کې دا چې زه دوی نخرې نه منم یو پیره راغلی دی بس 5 ورځ ده او 3 ورځو کې به چې کوم دی نو درس برآمد کېږي د هغې نه پس بیا نه دی راغلی خبره دا ده په کار ده چې د دوی په دې زخمونو باندې مرخم پټۍ لګولې وه چې دلته کې راغلی وي د دې کلي د علاقې کس وسرې دي د بل ځای نه دی راغلی هغه ته ښه پته ده چې دا خلک په دې ټیم باندې وده دي او همدا ټیم دی او موقع یې څارلې ده یو د شپې دا لړه وه یخني ده بس د موقع نه پیدا اغستې ده د لکو روپو زیان چې کوم دی دلته کې شوی دی صرف یو پیره پولیس راغلي دا موږ ته د انصاف تقاضي دي اوس د دې نه به تپوس وکړي زما شان کس پیدا کوي ځکه چې نه ټوپک ګرځومه نه مې دې خلکو ته ضرورت شته او دې خلکو ته د نوکر په دغه باندې کوم اوس دا نور خلک چې دلته کې ولاړ دي د دوی ټوپک هم ګرځوي هغه دندې کوي چې زموږ د بچو پندې وي دلته کې سمګلرانه دونه لوی ایسپروش دی او هغه ایسپروش د دغه سیاسي خلکو سپورټ کوي مجال شته او دا پولیسو ته غږ وکړي هلکه دوی د کور نه تاله راځي تا چې دا وردیه چولې ده زما د ټکسونو تنخوا تاله درځي زما د ټکسونو تنخوا ته اخلي او دې غلطه وایم چې ته په دې بچو باندې دا چپس هم خورې او دا څه دې وړلي ظالمه نو چېرته بل ځای ته به تللی وې نو دې غریبانانو له رالې ځان له څه په خوارو باندې دا ډېره غریب علاقه ده په پردو کورونو کې دا خلک اوسېږي ځان له دوکانونه دغه کړي کارټن مې راوړی یو نیم کارټن و یقین په خدای هغه هم یوړو هغه هم یو او داسې نور نقدې پیسې وې یو روپۍ هم پکې نه پرېښودم بل افغان مجلس ستاسو د چینل په وساطت سره خبره کوم ستاسو ویډیو به ډېر خلک ګوري لکه دا خو غریبانان دي دوی د بچو د خولې نه چې کوم دی نوړی وشکولی شوه که نه نو ستاسو دا ویډیو چې څوک هم ګوري صاحب حیثیت خلک دي پکې خاص کر دغه خلک نو چېرې دې خلکو سره چا څومره وسم کېږي چې دوی سره زموږ نمبر دی 0334 911 45 45 دا زموږ نمبر دی په دې باندې زما 0351 59 72 337 ستاسو 345 911 45 45 45 0345 911 45 45 اے ګرانو کتونکو دا روزګاری خلک دي روزګاری خلک او لږې لږې خبرې ښه 50,000 1 لاک 2 لاک یې د دوی د روزګار ذرایع ده نو دوی سره لږې خرچې وکړه د دوی زړونه لږ ګټل پکار دي راځئ د دوی دا اوټ هم ستاسو شو خو دوی له دا روزګار روان کې زمونږ تحریک لبیک چې کوم دی هغه اجتماعي مسله اجتماعي سوچ کوي انفرادي نه کوي ښه او اوټ هم چانه په دوکو په پراډ نه غواړي چې زه به دله دا وکړم او زه به دله دا وکړم الحمدلله دا علاقه چې کومه ده جیاباد شریف مالاماله کړې ده خوراکونه یې خلکو له ورکړي دي په کار ده چې دا خلک په اتمه پرورۍ غیرت وکړي او جیاباد شریف له محمد امین باباجي صاحب له دا ووټ ورکړي او مسترد کړي دغه خلک چې نن 15 ورځ ده او د دې خلکو تپوس نه کوي خو هغه شتمن خلکه چې وایي چې یاره دې خپلو بچو له روزګار وکړي دی وکړي دا بابا وکړي د دوی سره په دغه نمبرو باندې رابطه وکړي نن خو دې نظام نه دی پولیس نه خو نور تا منشي کولی مننه